أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. سورة الروم مخکینه آیاتونو کې تذکرہ د فساد وا په وچوبه په دریاب کې چې دا د انسان د عمل د وجې نه راځي، بیا څه تخویفاتو کافرانو ته ورسره تذکرہ وا د تسلی دلائلو په توحید باندې الله رب العزت وی هواګانې راوستل دا زما کار دی، دا هواګانې مخکې راولم د دې دپاره چې تاسو له زیرې درکړي، او دې دپاره الله راولي چې تاسو باندې خپل رحمت وسکئ، او دې دپاره چې کشتۍ په دې کې وچلیږي د الله په حکم مانې او تاسو پکې د الله فضل طلب کئ. دا ټول کارونه دې دپاره الله رب العزت کوي چې تاسو شکریا ادا کئ، د الله حق ومنئ، الله باندې ایمان راوړئ، د الله پر رسول ایمان راوړئ، عمل صالح وکئ. ورپسې تذکرہ وا د تسلی چې ګڼ رسولان د هغې قومونو ته لېږلی شوي وو، هغې ورته واضح مسله بیان کړې وه، خلکو خبره نه وه منلي، نو تباه کړي مې دي، غرق کړي مې دي، انتقام یې ورته اخیستی دی. کم چې مؤمنانو د هغې امداد یې وکړلی. اوس د آیاتونو کې بیا تذکره کوي د هغې دلایلو د توحید. نور وګوره، الله الذي يرسل الرياح، هواګانې الله رب العزت رالیږي. وریځې هغې خوري کی او بیا د هغې نه باران راووري، نو چاته چې باران ورسي ناخوشحاله شي، او چې کله باران نه شوی د هغې نه مخکې دې ناامیدۍ کی. دا د الله رب العزت د رحمت آثار دي. څنګه الله مړي ژوندي کوي، څنګه ځمکه ژوندی کوي. ځمکه وچه شوې وه، مړه شوې وه، الله رب العزت بیا را ژوندی کړه. دغسې الله رب العزت با دا مړي بیا را ژوندي کوي. قیامت باندې دا یو دلیل پیش کوي. دارنګې تذکره د دې هم کوي که موږ په دې باندې هواګانې را لېږلې وې او د دې دا فصلونه دا یې زیړ کړي وې، نو دې بیا دې وروسته بیا کفر کاو. نو دلته کې دغه خلقو ته
خبرې کول کېږي، مسله ته بیانول کېږي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ذهن کې هم دا راتله چې دا خلک د خبره ولې نه مني. نو الله رب العزت تسلی ورکوي په بل انداز باندې، دا ته چې چاته مسله بیانې دا کافر دا خدا سیدی لکه مړی، لکه څنګه چې مړی خبره ناوري دغسې دا کافر چې دی نو دی حق ناوري. دارنګې کاڼه دي، لکه کون سړی چې خبره ناوري ته ته نشي اورولی، نو دغسې دغه کافر دا پشان د کڼو دي، د حق نه حق ناوري. دارنګې ړانده دي، ړوند سړی خو هغه بلکل لار نینی، بلکل صحیح نه. دا کافر داسې دي چې پشان د ړندو دي، نو دی ته کتل لار خیر، نو دی خو حق نینی. ته چې چاته لار ښودی شي، ته چې چاته اورولی شي، نو هغه څوک دی چې هغه ایمان راوړي، مؤمنان دي، د الله حکم مني، د الله مني، د الله رسول مني، د الله کتاب مني. هغې ته خبره کې هغه اوري، هغې غاړک دي، دا نور خو دغسې دي. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء. الله هغه ذات دی چې رالیږي هواګانې، فتثير سحابا نو چتوي وریځو لرا، فيبسطه في السماء نو خوروي په اسمان کې، کیف یشاء څنګه چې وغواړي الله، ويجعله کسفا او وګرځي هغې لرا ټوکړې ټوکړې، فتر الودق یخرج من خلاله، ويجعله کسفا وګرځي هغې لرا ته شي، فتر الودق یخرج من خلاله، نو انې ته ساس کو د باران لرا چې راوځي د منځ د دینا، فإذا أصاب به من یشاء من عباده، نو کله چې ورسي الله دې باران لرا دې ساس کو لرا چاله چې وغواړي د خپل بندګانو نه، اذا هم یستبشرون، نو په دغه وخت کې دې خوشحالي کوونکي خوشحالي کوي، بیا خوشحالي کې په دې باندې خو ښه باران وشوخه، ځمکې یې لمده کړه، ځمکې یې اوبه کړه، پټي یې اوبه کړه، وایي باران وشي، نو د ډېرو څیزونو کارونه وشي، فصلونه دي، باغونه دي، ونې بوټي دي، د هغې کار وشي. دارنګې دوړه مړه شي، بعضې بیمارۍ یې الله را په هغې سره ختمې کړي. دا باران دا اوبو دا ځمکې ته ننوځي، نو د ځمکې دا لپاسنی سر چې دی نو د دې هم کار وشي، لاندې چې دی نو هم لاندې وځي، نو چینی دي، کوهي دي، هغه را ژوندي شي. بعضې وخت کې زړې زړې چینی وچې شوي سوکړې د وجې نه، کله چې باران وشي الله رب العزت هغه بیا را ژوندی کړي، بیا روانې شي. وإن كانوا من قبل، کنی و دا خلق مخی دا دینا مخی ایونزل علیہم من قبله، دا راورولو پدی بانے دا باراننا، دا دینا مخی لمبلسین خامخاو دینا امیدی کون کی. کلشی باران نو شو سوکڑا دیوی عرصب تباشی، عرصب داسی شی دابشی، لارو عرص خراب شو، پدې کې الله رب العزت بارانو کی، بارانو کې د خلکو هغه نا امیدي ختمه کی، زمکه اوبو کی، ډېرې فائدې پکې خلکو ته میلاو شي. مخکې مو وې چې کله باران وشي نو اوبه راوځي، نو بیا باندې کې کشتۍ هم چلیږي، دا اوبه چې راوځي نو په دې کې نورې فائدې هم دي. دا اوبه دې دنه دریابونه جوړ شي، سیندونه دې جوړ شي، سمندرونه دې جوړ شي،
باقي بیا کشته چلیږي، باقي کې بیا خلک لګیاي د یو ځای نه بل ځای ته سامان نه وړي. لتبتغوا من فضله، نو ابو په ذریعہ باندې خلک لګیا دي تجارتونه کوي، دا یې زموږ پر علاقو کې هم کوي، اگر چې بعض سيزونو باندې پابندي بمي، لیکن پسین کې په دې کې خلک کوي. فانظر الى آثار رحمت الله، نو ګورا آثار د رحمت د الله ته کې ویحی الارض بعد موتها، څنګه ژوند کې الله دې زمکه لرا رستو د وچې دود دینا، زمکه وچ شوی دا، زمکه مړ شوی دا، داغه نه رستو الله رب العزت د زمکه بیا را ژوند کړه. ان ذالک لمحیی الموتى، یقینا دا دلیل پر ما چې خامخا الله وجوند کې مړو لرا، الله ژوند کون کې مړو لرا، محیی الموتى مړی و دوباره بیا را ژوند کوي. اول کې انسان اس نو الله پیدا کو، سورج په دنیا کې او سیدنو بیا به مړ کی، نو مړ به یې نو یو وخت براشي نو بیا به را ژوند کی. وهو على كل شيء قدير، الله دې پارشي باندې قدرت لرونکې. ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا، کچر را لګلې منګه هوا پیرا لګلې، سیلې پیرا لګلې، ګرم سیلې، یخ سیلې، فرعون مصفرا، نو لیدلې وو د خلکو د فسق ولا فسق راځيال. کلا دوانو طریقو سره کارونه کی، کلا په فصل باندې ګرم سیلې راشي، چې ګرم سیلې پیرا شي ارس وچ شي، داسې لګو سي زلې شي. کله به یخ راولي، د یخ د وجې نه هغه وچ شي زیړ شي، فرعون مصفر، نو د دبه د خلکو هغې د رضی الله ظلو، نو خامخا شي به دي من بعد د دین رستو یکفرون، چې انکار کوي، بیا به انکار کولی د الله نه، د الله نه ډېر خلک داسي ګوره منګه عبادتونه کو ادا کو الله موږ له داسې وکړه، ګوره سوکړی را کړه باندې بانانا باندې نه کوي، دا یې د خلکو کارونه خبرې دي سي. چا ویلی جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے ذرا نام اعمال تو دیکھ، زچ کله وای ما یا الله زما حال باندې راموږي ما زما حال ته وګوره، حال ته برن حکم کیږي بندا سره نه نام اعمال تو دیکھ، او خپل نام اعمال تو وګوره، ته څه کې تب کوم طرف باندې روانه، زما حکم خلاف کې زما دشمنی کہتا ہوں. اب یا تمم دا کې چې دیو مالا الله به مال باندې باران نو کی، الله ما به حالت راولي. داخلك منی ولینا کم چې کافر دي، الله رب عزت تسلی ورکي په بل انداز باندې، فإنك لا تسمع الموتى، یقینا تم مړوتا اورول نشي کولای، فإنك لا تسمع الموتى، یقینا تم مړوتا نشي اورولای، ولا تسمع الصم الدعاء، نشي اورولای کڼو ته بلنا आवाज، اذا ولوا مدبرين، دا په وخت کې هم کله چې وګرځي دي شاکون کی. یو کون سړی دی هغه سره ته مخامخ خبره کوي، نو هغه د دې شونډو نه د دې خولې د رپولو نه سبازې خبره اخذ کی واخلي، باندې خبره باندې سړی پوه شي. لیکن الله اذا ولوا مدبرين، کله چې وګرځي دي شا کوونکی دي شا کی، او ته د بیا لګي خبره کوي نو اورينا. یو سړی داسې کون دی چا سره اورينا، الګوي پلان کې سره خالص ډمامو دی، ډمامې نه اوري، کله ډمامې به واوري خو نور څه نه اوري، نو دا کون اورینا دا تشبیه ورکړه، د مړی تشبیه ورکړه دغه کافر سره. الله وی ته مړو ته اورول نشي کولای، ولې مړی اوري نه کنه، یا اوري نه ته د نشي اورولای، دا یې لا تسمع الصم، کون د نشي اورولای، ولې کون اوري نه کنه، کون دې ته وایي چې خبره نه اوري. خبر آسان شو،
انک لا تسمع الموتى یقینا تمړو ته اورول نشي کولای. پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی وی ظاهری خبر ہدایت نه معلومیږي. تمړو ته اورول نشي کولای مړی اورینا نو ته اورول نشي کولای. دلته ما وتا دلته موږ نه ژوند دي چې ناشتي دا روغ دي کان نه دي او دی مړی نه دي ژوند دي نو دی اوري. نو چې اوري چې ته خبره کې نو ته اورول شي او چې کله هغه اورینا نو ته بیا شي اورول. نو فإنک لا تسمع الموتى وي تمړو ته اورول نشي کولای ولې مړی نه اوري. الله پیغمبر ته ته نشي اورول دلته کې دی وینا د خو اوري وي اکل دا خو راسيږي مو ابا خلکو بګي نوري څه دلیل نه پیش کړلی وی اوري ولې ال دې سره چې یا السلام علیکم یا اهل القبور السلام علیکم دیار قوم مؤمنین کله سره قبرستان باندې ورتيږي نو سلام کوي کنه السلام علیکم یا اهل القبور وای کنه شرعي طریقه دا وای نه دا یو دی اوري وای اګه څنګه اوري. شاه ولی الله رحمت الله علیه وی دا سلام چې دی دا سلام د تحیه نه ده دا سلام د دعا ده. سلام د دعا ده او دعا کې اوریدل داغه د پاره چا د پاره چې دعا کې هغه د پاره اوریدل شرط نه دي. سلام غني خبره به موږ وخت یو ځکه ویلو نیو سلام د متارکه ده ولانه تغیر جای لګ لانم د سلام معنا بچي ابراهيم عليه السلام بارے کې موږ مخ ویلو دا نه کله سلام د دعای لکه مړو ته قبرستان کې سره السلام علیکم وای دې ته سلام د دعا وای. احادیث کې مرাজি نه وری وای زمونږ فقہ کتابونه هم لیکي فتاوا دارالعلوم دیوبند کې هم لیکي دا یې نور فتاوی دی هغه هم لیکي زمونږ حناف او مسلک هم دا ده مړی نه وری. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په دې باندې ډېر پکله کمانه ولاړل مړی نه وری. دغه په دې په بس بازه په ګرالي هغه وی دا هو اورې د سکه اني کله وی کله چې خزا په قبرستان ما ور تیریږي نو ناغه مړو ته دا خزا بربند ښکاری غلط وی. اگر چې مړو د زنانو د پارا قبرستان د تلل نه دی پکار اجدا مسله ده لیکن په دې وجه باندې نه چال دغه مړی اني او مړو ته بربند ښکاری دا یې په خبر باندې چې کله په خزمانه وي چنچن کینی ناغه مړی ته دا پته لګی چې دا چنچن دغه چنچن بادر دی اے په ژوندانه نه پیژند وسه پیژني دا حل نه دا خلق ویلی چې هغه من جواران دي سوکسدي داغي خبره په شریعت کې څه دلیل نه ده چې دا خبرې کړې. فإنک لا تسمع الموتى یقینا تمړو تا ورول نشي کولای دلته کې امداوي مخیات هم تیر شي سورته دې سورته روم کې راځي دانګه سورته نمل کې مخکې تیر شي رسو سورته فاتر کې بم راځي الته وما انت بمسمع من في القبور ما انت بمسمع من في القبور تا اور ان کے نہیں آ چاہتا جی قبروں کے پرات دی الدگے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ لکھی موضع القرآن کی وہی شاید یہ ان کو فرمایا مکہ سورۃ النحل کی ترشیو الدگے نکل لی شاید یہ ان کو فرمایا جو مرے ہوئے بزرگوں کو پوچھتے ہیں دلدگے پدیس کی چلی کی سورہ فاتر کی التوئی مانتا بمسمع من فی القبور تا اور ان کے نہیں آ چاہتا جو قبروں کے پرات دی ولے وہی سنتا ہے روح اور یہاں پڑا ہوا ہے دڑ یہ نہیں سنتا روح آگو تل لے آگو یا الیین کی لے یا پسی جین کی لے اور دل دیگی چی کم پروت تیرو دا خو دڑ لے دا خو لاش لے نوری
انو خبر جدا ده برزخی ژوند دی هغه جدا دی اخواته د مړو چې کله سره مړ شو د هغې نه اخواته د هغه بل یو ژوند شروع شو زما او ستا سره بیا تعلق نشتی ښه دی ولې کله چې مړی په قبر په کټ کې پروت یو دا خلک یې وړي هغه وایي او ما چېرته وړئ چې کله بدي او چې کله نیکي هغه یقدموني ما سر ویسئ زر مې ویسئ قبر له دا وایي نه وایي که نه او دا وایي نو ته خو نه اورې که نه هغه بل عالم دی بل عالم کې هلته کې د ملایکو خبرې اوري د ملایکو سره خبرې کېږي د دغه دا مړی خبرې هم کوي هغه زما او ستا خبرې نه اوري او نه خبرې کولی شي اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ امداد الفتاوی کې لیکي یو سړی دی هغه وایي چې په روح حالت کې دی او هغه ته سړی دا وایي چې زما سلام به پیغمبر ته وایي که ملاقات دی ورسره وشو د کله چې دی په هوش حواس کې دی ورته وایي نو صحیح ده کله چې ته ساه اوځي کله چې بې هوشه دی بیا ورته وایي نو بیا څه فایده نه کوي قسمه قسم خلق دی دنیا کې نو څوک څه وایي اللہ قرآن کریم کے صفا و انک لا تسمع الموتى یقینا تمړو ته نشي اورولې ولا تسمع الصم او نشي اورولې کڼو ته الدعاء د بلنې د आवाज اذا ولوا مدبرین کله چې وګرځي شاکون کی وما انت بهاد العميان ضلالتهم او نتلار خود شړندو ته داغي د گمراهینا ان تسمع الا من يؤمن تنشي اورولې الا من يؤمن مگر چاته چې ایمان راوړي بیا د نظم پیاتون باندې په مسلمانونو دی غاړه دی الله تا دی باندې بس کو بیا سبحان الله الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل توفیق را